اجمالی ته بل څه کا تفصیلی کا شاباس تقسیم د تصدیق کی اجمال توسط مولانا تفصیل تا وزیر تا سره کتاب نشتا مثلا تا سره شته راغشته دي خجی کا مولانا مقصود د عبارت نه تقسیم د تصدیق د قسمین او تعان اجمالی او تفصیلی تا مقصود د تقسیم نه بیان د ما هو موقوف علیه د مقصود د پارا پویږي کنه ځکه مقصود دلته بیان د موصل تصدیقی دی څه بیانې موصل تصدیقی څه معنا چې ګور دوه قسمه تصدیق دی یو تصدیق معلوم بل تصدیق مجهول نو کستا سو خیالي منطق تا څه چل کوي تصدیق معلوم باندې تصدیق مجهول در تخی کنه تاسو ویل د فکر ستوي ترتیب د امور معلومات د پاره د حاصلولو د امر مجهول کنه دا معرف تا ته معلومونو معرف دی معلوم کنه دلیل تا ته معلومی نو مدلول پیسه کوي معلومه نو دلیل خو دلیل څه نه عبارت وي او تصدیقاتو نه عبارت کنه نو دلایل دا تصدیقاتی په دې دلایل باندې ته هغه نتیجې ته هغه مدلول ته هغه داوی ته هغه مقصود ته شي رسی کنه رسی نو اوس چې ته په تصدیقات معلومه باندې مولانا تصدیق مجهول سکی حاصلول غواړي معلومول غواړي نو اوس نو مقصد په منطق کې څه دی بیان د موصل تصدیقی کنه بیان د موصل تصدیقی چې تا هغه تصدیق مجهول تسکی او رسی نو دغه موصل خو به وپیژنې کنه چې دا څه شی دی نو تا ته اوس لکه مثال تقسیم کوي د تصدیق چې ګوره تصدیق دوه قسمه ده یو هغه تصدیق دی چې اجمالی دی یو هغه تصدیق دی چې تفصیلی دی او مقصود زمون کم تصدیق دی دلته تفصیلی که اجمالی موصل چې دی کم تصدیق دی تصدیقی تفصیلی نه تصدیقی سم مولانا اجمالی شاوس پیشوی او بل دفعه د یو اعتراض هم کوي هغه اعتراض دلته دا واردېږي چې ګوره ته تقسیم د تصدیق کې اجمالی ته اوسه تفصیلی ته دې دا تقسیم کوونکو دی وی چې د تصدیق نه اډو باس مکو ځکه تصدیق دفتن واحدتن ذهن ترازی دیوال دی ولید ذهن تراغه چې دا دیوال دی سپین دیوال دی ولید ذهن دی راغه ذهن کې دی ډارک راغه چې دا سپین دیوال دی نو دا تصدیق خو حصول او اکتساب تسن لري ضرورت نه لري نو دې درته وینا تصدیق دوه قسمه ده یو هغه تصدیق دی چې دفتن واحدتن راضی یو هغه تصدیق دی چې مخکې تصور د موضوع کې بیا تصور د محمول کې بیا تصور د نسبتو کې بیا تصدیق راشي پیشو اصل کې تصدیق دوه قسمه ده یو تصدیق ته تصدیق اجمالی وي بل تصدیق ته تصدیقی تفصیلی وي نو منطق د تصدیق اجمالی نه باس نه کوي منطق د کم تصدیق نه باس کوي تصدیق تفصیلی نه ته تصدیق اجمالی مثال می تاسو ته درکو لکه څنګه ډایرک سپین دیوال دی ولیدو نو ډایرک د ذهن کې راغی چې دا دیوال څه دی سپین دی پویږي کنه دې ته کم تصدیق وي اجمالی اوس مولانا بل تصدیق دی چې دا شکار دی چې دا عبید الله تماده دی وکړه نو ناس تقود تصور مې وکړ چې رقود بیا مې وکړه چې عبید الله الکه قود ورله ثابت دی نو بیا زوی مو عبید الله شخص قائد نو اول تصور د عبید الله مې وکړو بیا ور سره تصور د سمې وکړو د ناس ته مې وکړو بیا مې ور سره تصور د نسبت مې وکړو بیا مې حکم لګاو چې عبید الله قائد دی نو دا کوم تصدیق شو تفصیلی چې اول پکې تصور د موضوع وی بیا د محمول وی بیا د نسبت بیا په یقین او حکم لګای پويږي کنه او یو دفتن چې یو شی دی ولید او ذهن ته راغی بغیر د ترتیب نه تاسو پېښوي کنه ترتیب ته پکې اړو ضرورت دې څه نشو پرانغی نو دې ته ویل شي تصدیقی اجمالی نو تصدیق څو قسم شو مولانا یو تفصیلی بل اجمالی ورسېدې په خانو او عبارت تاسو تسوي التصديقات شبس التصديق منه اجمالي الحكم منه اجمالي يورن اجمالي دي شبس اوس مولانا منه اجمالي شبس من الحكم منه اجمالي اوس مولانا دلته کې سوال راځي چې ته حکم باندې د من داخل ک
ګوره منه بعض د حکم نه اجمالی دی، منه بعض د حکم نه څه دی تفصیلی دی. اوس منه تبعیض د پر راضی کنه راضی، من څه د پر راضی تبعیض د پاره، او حکم په معنا د تصدیق تا واغشته. حکم په معنا د څه دی واغشته مولانا؟ تصدیق سره دی واغشته. نو چې حکم چې تا په معنا د تصدیق واغشته او تا وی چې تصدیق د پر اجزا نشته او دی وی کنه پرون موږ وی کوو وی تصدیق صرف د حکم نه عبارت دی کنه دی بسيط دی، اجزا نه لري، لري اجزا نه لري. ولی تصور د موضوع، تصور د محمول، تصور د نسبت دا خو شرط شو کنه. صرف هغه اذعان او هغه یقین هغه تصدیق پویږي کنه، هغه حکم هغه شو صرف تصدیق شو. نو دې کې خو تعدد نشته. نو دا منه تو ولی په داخله من خود تبعیض د پر راضی، یعنی منه بعض د دین اجمالی دی د تصدیق او بعض د دین تفصیلی دی. نو دا خو هغه سیس کې راضی چې ماله الاجزاء چې هغه د پر اجزا وی او تصدیق خصوص دی امر بسيط دی. دا وی چې بسيط دی دا زی الاجزاء نه دی. تور تو وی تصدیق اجزا نه لري، اجزا بیل شه دی، افراد بیل شه دی، افراد خو لري کنه. تصدیق څه لري؟ افراد لري، اجزا نه لري. تصدیق یعنی مرکب نه دی د 2-3 سيزونو نور لکه شی. اوس انسان چې دی پويږي کنه، نو دا بسيط دی کنه دی. مثال خو افراد خو لري، زید بکر خالد فلان. نو دغه تصدیق مثال په تور داسه دی مولانا. اگر که انسان لکه مثال می تاسو ته درکې انسان بسيط دی نه، انسان دو سیز نه جوړ دی، حیوان او ناطق نه تاسو پېښوي. نو اوس مولانا دا څه شو؟ تصدیق بسيط شو. خو افراد خو لري کنه. نو یو فرد څه شو د تصدیق اجمالی شو، بل فرد څه شو دا اجزا د افراد دی. یعنی تصدیق چې سيزونو باندې صادقيږي نو هغه سيزونه یو اجمال دی، بل څه دی مولانا تفصیل دی. نو من داخلول څه شو کنه شو. نو تصدیق الحكم منه اجمالی، یو ورن اجمالی دی او بل ورن څه دی مولانا تفصیلی دی. دلته اوس بل سوال راځي. سوال دا دی چې ګوره پکار دا و چې ادوات د حصر ځکه اجمالی او تفصیلی نه نور افراد خو نه لري کنه، یا اجمالی دی یا تفصیلی دی. نو من خود حصر د لپاره دلالت نه کوي، داسې بدویلو اما اجمالیون پویږي کنه. ادوات د حصر باندې پکې څه کړو راوسته و چې دلالت کړي چې بس دا دو دي نور دی. وی چې داسې کار دی چې دا یقین سره نه دی ثابت چې اجمالی او تفصیلی نه دی علاوه نور نوی. نو ارکل چې یقین نشته زمون پویږي احتمال د بل شته، نو ادوات د حصر ته ضرورت راغی، ادوات د حصر ته سره نه ضرورت رانغی. ولی تاسو ویل دی په مختصر معنی کې چې د جاهز په نسبت باندې د صدق او د کذب په منځ باندې واسطه شته کنه، او د عین او د غیر په منځ کې د متکلمینو په نسبت واسطه شته کنه چې یو چیز بنا عین وي نه بغیر وي. نو کې دې شي دلته کې واسطه امکان شته چې تصدیق نه اجمالی وي نه تفصیلی وي، یو شی بل قسمم دی وي. نو حصر خو الته خلق وي ادوات د حصر الته راولي چې د بل امکان پکې نوی. او یا تدا وای چې څنګه چې اما په حصر دلالت کوي نو منم په حصر دلالت کوي حصر باندې. کله کله منم د صد پر راځي، حصر د پر راځي چې منه شخص اجمالی و منه تفصیلی. نو دام په صد دلته صد پر دی دامن حصر د پر دی. تاسو پېښوي ښا. نو تصدیق تقسیم کو مولانا سو قسم تا، یو اجمالی تا بل ستا تفصیلی تا. ما تاسو ته د تقسیم اقسام خودلې وکنه. مولانا یو مقسم دی شابس، یو قسم دی، یو تقسیم دی، یو قسم دی. پویږي کنه سو سیزه شو سلور مقسم شابس قسم قسم تقسیم. مقسم سپکاری نو ما تاسو ته ویلو چې شی مطلق پکاری کا مطلق شی پکاری اغم ذهن کې دی کنه دی. پویږي مولانا کني نو بیا به ویم کنه پیږي خا وي. اوس مولانا راشه منه اجمالی صد مولانا اجمالی دی. اجمالی وهو انکشاف الاتحاد بین الامرين دفعه واحده. تصدیق اجمالی ستوي انکشاف د اتحاد توي بین الامرين په منځ د سکی مولانا دو امرینو کې دفعه واحده په دفعه واحده سره په یو ځل درته پته ولګي. الجدار ابيزن شبس
په دیوال باندې د نظر راغې سم دستا ته پته ولګي د چل جدارو ابيزون نو تو وایا د بیاض او د جدار په منځ کې یو اتحاد درته معلوم شو کنه شو چې دا بیاض د جدار دی او جدار ابيز دی پويږي کنه نو الجدارو ابيزون ډارک پی شوي بغیر د دینه مخکې تصور د دیوال دی نه د کړي مخکې تصور د بیاض دی نه د کړي ډارک دیوال ته دی وکته تا وی چې الجدارو ابيزون نو تاسو شو مولانا دي تویل شي حکم تصدیق سو اجمالی وهو انکشاف الاتحاد توي بين الامرين دفتا واحده اوس پیښوي په دې باندې اوس مولانا دلته کې یو سوال واردېږي هغه سوال دا واردېږي چې دوی چې وهو انکشاف الاتحاد بين الامرين دفتا واحده چې دا انکشاف د اتحاد وهو دغه تصدیق اجمالی انکشاف د اتحاد د بین الامرین شابس دفعه واحده نو دا انکشاف ستوي انکشاف یا علم دی یا اثر د علم دی شابس انکشاف څه شي دی انکشاف په معنی علم انکشاف او علم کې فرق نشته یا اثر د علم دی ولی کستا خیالي علم مبتدا اثر انکشاف دی کنه علم څه فائدہ کوي انکشاف پیدا کوي کنه نو دا انکشاف عین معنا د علم دی او یا دا اثر د علم دی تاسو وګورئ کنه علم په معنا د هغه مبدا سره هغه قوت سره دی او خود نتیجه سره د علم د هغه قوت انکشاف راولي کنه علم سره راولي مولانا کشف د یو شی راولي کنه یو شی کشف ستوي واضح ته وضاحت ته وي د یو شی وضاحت راولي کنه نو انکشاف یا عین علم دی یا اثر د څه دی علم دی ټیک شو نو تا وی چې وهو انکشاف الاتحاد بین الامرين دفتا شابس نو دلته تا تصدیق تسوي دا وهو دغه تصدیق اجمالی انکشاف د اتحاد دی بین الامرين نو تصدیق دا تصدیق خو په معنا د معلوم سره راځي تصدیق په معنا د څه سره او دلته په معنا د علم سره تاسو کو تعبیر کو ولی تصدیق د معلوماتو نه عبارت دی د علم نه عبارت نه دی دی وینا دلته کې د مشهورینو مذهب دا دی چې تصدیق دا په معنا د علم دی شبس د مشهورینو مذهب څه دی نه تصدیق او علم کې څه نشته فرق نشته د مشهورینو مذهب دا دی چې تصدیق او علم کې څه نشته فرق نشته نو وهو دا تصدیق چې د تصدیق اجمالی انکشاف د اتحاد شو نو شابس نو انکشاف د تصدیق ته ویل صحیح شو که صحیح نشو ولی تصدیق د مشهورینو مذهب دا دی چې دا په معنا د څه سره ده علم سره دی تصدیق او علم کې څه نشته فرق نشته نو کما د تصدیق تعریف په انکشاف سره وکړو نو سبدیت پکې را نه دی ولی تصدیق غیر نه دی د څه نه د علم نه دام څه شی دی مولانا علم دی تاسو پیښوي اوس مولانا دلته کې بل سوال دا دی چې انکشاف د پارا مضاف الیه څه شی دی اتحاد دی تصدیق څه ته وایي انکشاف د اتحاد ته وایي بین الامرین متوجه شي مولانا سبق ګران دی انکشاف د اتحاد ته وایي بین الامرین نو د انکشاف او د علم چې کوم سیز مضاف الیه وي هغه معلوم وي شابس هغه معلوم وي د علم لکه سمانه علم زید علم د استاراغه په زید نو زید استا معلوم شو کنه علم الشجر یعنی اشجار معلومات شو علم شو علم شو کنه علم الشجر علم النباتات سمانه د نباتات او علم نو نباتات معلوم شو کنه علم شو علم شو پویږي نو دلته کې ګوره انکشاف د اتحاد بین الامرین دفتا واحده نو دا اتحاد بین الامرین دفتا واحده دا معلوم شو کنه شو او دا انکشاف څه شو چې کشف راشي د اتحاد نو اتحاد معلوم شو کنه او دا انکشاف څه شو علم شو کنه تصدیق اجمالی څه ته وایي چې انکشاف راشي د اتحاد نو اتحاد څه شو
معلوم شو کنه. اوس اتحاد د څه نه عبارت دی مولانا؟ اتحاد د نسبت تامه نه. شابس کستا سو خیالي زید قائمون، زید ولاړ دی، نو دا دی څه شو؟ اتحاد راوسته کرانه وسته د زید او د چا د قیام په منځ کې دا دی سره اتحاد راغی کرانه غي. قائم خو هر چا ته ویل کېده، زید ته ویل کېده، خو چې دا دی د پکې راوستو نو هغه اتحاد معلوم شو کنه چې دلته کې زید او قائم کې الګه فرق نشته، دا متحدین دي. تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ ذهنم کار وکړو. نو چې د زید او د قائمون په منځ کې اتحاد راغی دا چا راوسته؟ نسبت راوسته کرانه وسته. نو معلومه دا شو چې تصدیق تعلق چا سره راځي؟ د تصدیق معلوم څه شی وي؟ نسبت وي. ځکه چې ته وایې چې دا تصدیق سره راولي، انکشاف د اتحاد راولي، اتحاد معلوموي. اتحاد څه د څه نه عبارت دی؟ د نسبت تامه نه عبارت دی. نو معلومه دا شو چې د تصدیق څه سره تعلق ساتي؟ نسبت سره تعلق ساتي. تصدیق په څه راځي؟ په نسبت راځي. ټیک شو که نه شو؟ پوه شوې؟ نو دلته کې ستا د تعریف نه خو معلومیږي چې تصدیق انکشاف د نسبت راولي. او پاڼه واړوئ کتاب مولا سوي والنسبة انما تدخل، نسبت داخليږي. پاڼه صحیح دی. والنسبة نسبت مولانا انما تدخل داخليږي فی متعلق الحكم، په متعلق د څه کې؟ حکم کې. حکم هو تصدیق شو کنه، یعنی دا نسبت متعلق د حکم ګرځي بالطبيعه که بالذات، بالطبيعه ګرځي. او دلته تعریف څه کوي چې انکشاف د اتحاد راولي. نو دینه خو معلومیږي دلته کې چې دا تصدیق د اتحاد سره تعلق ساتي او اتحاد عین نسبت تامه ده. او وروسته وایي چې دا نسبت سره تصدیق تعلق نشي بالطبع بالذات. نو دستا کلام کې تدافع راغی. دلته تعریف کوي چې انکشاف د اتحاد راولي، وروسته وایي چې دا نسبت چې دا متعلق د تصدیق ګرځي خو بالطبع بالذات نه. او دلته څه وایي؟ شابس چې تصدیق څه ته وایي؟ انکشاف د اتحاد ته وایي. نو دا اتحاد خو د نسبت نوم دی، نو معلومیږي چې متعلق د تصدیق نسبت واقع کیږي. پوه شوې مولانا په تدافع باندې؟ جواب ورکا، جواب ورته ورکا چې دا تعریف چې دلته کړی دی دا د مشهورینو په مذهب تعریف کړی دی. او وروسته چې وایي چې والنسبة انما تدخل، دا د مولا خپل تحقیق دی. پوهیږئ که نه؟ شابس د مشهورینو په مذهب باندې څه دی؟ متعلق د تصدیق ډایرکټ څه سره تعلق نیسي؟ نسبت سره تعلق نیسي. پوهیږئ؟ خو دا وروسته چې دی وایي چې نسبت په متعلق د تصدیق کې داخليږي بالطبع، هغه خپل تحقیق کوي. تاسو پوه شوئ؟ او دا د مشهورینو په مذهب باندې خبره تعریف کړی دی. پوه شوئ؟ او یا دویمه خبره درته دا کوم چې دلته کې دی وایي چې انکشاف د اتحاد راولي، دا نسبت معلوموي. مولانا دا یې ویلی دی چې بالذات راولي که بالطبع. نو وروستنی سره تدافع ځکه نه راځي چې هلته کې وایي چې نسبت متعلق د تصدیق ګرځي بالطبع، خو دلته خو صرف درته دا ویلی دی چې انکشاف د نسبت کوي. نو که دا بالذات کوي که بالطبع کوي نو تدافع راغی. تدافع به کله راغلی وي چې دلته دا ویلی وي چې وهو انکشاف الاتحاد بین الامرین بالذات. بالذات ټکي ایښی دی. نو چې بالذات نه دی ایښی نو تصدیق انکشاف د نسبت کوي که بالطبع که بالذات. نو را روان خبره چې وایي چې دا کشف د نسبت چې دی په تصدیق سره راځي بالطبع، نو هغه سره تعرض راغی. پوه شوې ابراهیم که نه؟ ذهنم کار وکړو. ښه مولانا اوس دلته کې سوال دی. هغه سوال دا دی مولانا چې ته وایې چې انکشاف د اتحاد راولي. شابس نو دا تصدیق یوازې اتحاد معلوموي که لا اتحاد هم معلوموي؟ دا صرف تصدیق ثوابتو سره تعلق ساتي که سوالمو سره هم تعلق ساتي؟ زید قائم کې انکشاف د اتحاد راوسته، زید لیس بقائم کې انکشاف د عدم اتحاد راوسته کنه چې لکه د زید او د قیام په منځ کې څه نشته. نو تاسو وایي قضیه خو سالبم وي کنه او قضیه سم وي موجبم وي یعنی منفیم وي مثبتم وي. نو چې ته وایې چې تصدیق انکشاف د صرف اتحاد راولي که د عدم اتحاد هم راولي؟ کله کله مثال په طور زید ولاړ وي نو دا به معلوم کی، کله زید ولاړ نه نو دا به معلوم کی. نو کله انکشاف د اتحاد کوي کله انکشاف د لا اتحاد کوي. پوهیږئ کنه؟ او کله قضیه مثلا سوي مولانا شرطیه وي، کله قضیه حملیه وي. تاسو ته به راشي قضیه دوه قسمه ده، یو شرطیه
یو حملیه زید قائم کوم حملیه قضیه ده شرطیه معنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا کوم قضیه ده شرط چې پکې وي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ان ضربتني ضربتك کزه دی وهلم زبد مو وهم نو دا قضایا سدي شرطیه دي نو تو وایا نو هغه شرطیه کې څه اتصال او لا اتصال لپس راځي چې دا قضیه متصلتين دي كمنفصله هذا لدد زوج واما فرد پويږي زید اما في البحر واما الله يغرق تاسو په خبره باندې پېښ نو د دې نو تخوي چې انکشاف د سره ولي اتحاد راولي نو تور ته وایي چې دا مې مثال د پر ذکر کړی دی کدا تعریف دی دا تعریف بالمثال میں کړی دی مولانا شاباش تعریف میں بالمثال میں کړی دی دا انکشاف د اتحاد راولي انکشاف د لا اتحاد راولي انکشاف د اتصال راولي انکشاف د لا اتصال راولي نو دا شاباش نو یو می ذکر کو اتحاد می ذکر کو لا اتحاد په خپل معلوم کا کنه چې زتا ته ویم چې قضیه څه ته وي چې خبر مبتدا ته ثابتي نو کله به ثابتي کله به منفي وي کله به شرطیه وي کله به حملیه وي نو تاسو پېښ وي نو دا تعریف بالمثال دی کدا حقيقي تعریف دی شاباش نو ضروری دی چې ټول اقسام مثال ټول اقسام ته شامل وي نو شاباش نو انکشاف د اتحاد انکشاف د لا اتحاد انکشاف د اتصال انکشاف د لا اتصال په خبره باندې پېښ وي مولانا ذهنم کار وکړو کتابونه